أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. زه ډاکټر صفت الله خان مروت اسوسییټ پروفیسر یونیورسيټي اف مالاکان تاسو ته د تبلیغ القرآن په سلسله کې مخاطب یم. ما اوس د سوره بقره پارا نمبر 1 آیت نمبر 47 نمبر آیت تلاوت فرمایا. نن اوس موږ د ترجمه او تفسیر پښتو ژبه کې وایو، بیا به ان شاء الله بل درس کې انګلیش او اردو ژبه کې د آیت ول ترجمه او تفسیر وایو. اوس اول ټکی په ټکی د آیت ترجمه وایو پښتو ژبه کې. یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، یا ای د اولاد د حضرت یعقوب علیه السلام. اذکرو نعمتی، اذکرو یاد کئ، نعمتی نعمتونه زما، التی هغه چې انعمتو کړي مې دي علیکم په تاسو باندې، وانی او یقینا ما فضلتکم غوره کړي تاسو، فضیلت مې درکړی تاسو ته علی العالمین په مخلوقاتو، یعنی مخلوقات د خپل زمانه باندې، یعنی خپل زمانه چې کوم څومره مخلوقاتو ایغه باندې مې تاسو ته غورواله یا فضیلت درکړی و. اوس دی آیت تفسیر ته راځو. دا بنی اسرائیل مخاطب کړي دي، دا بنی اسرائیل قوم چې کله نبی پاک صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ مدینه منورې ته، نو دا سوره بقره اولنا آیت مدینه کې نازل شوه. نو دا مدینه منورې کې الته د یهودو علماو، نو هغه چې دا ځان ته بیا اهل کتاب ویلا، د تورات منونکي به ویلا، حالانکه دو تورات چې ټول تحریف کړی او تبدیلی پکې کړی وه، خپل مرضی مطابق دین خپل مرضی مطابق ګډوډ کړی او حق پټ کړی او توحید پټ کړی او کتمان حق کړی او دنیا بیا غوړه کوله په دین باندې پیسې اخیستلې. نو دا ډېر خباثتونه دوی کې موجود وو یهودو علما کې، او نن سبا دور کې دینه مراد علماء سو دي. نو دا سوره بقره د دغو خباثتونو ذکر کړی ده. نو دلته دوته مخاطب دا الله پاک وته فرمایي، چونکه د آیت کې آیت نمبر 21 چې خطاب عام یا ایها الناس اعبدوا ربکم، چې الته ټول انسانانو ته عام خطاب و چې تاسو د الله بندگی او عبادت صرف د الله ته خاص کو، توحید ومنو، الله سره شرک مه کوو. بیا آیت نمبر 40 کې خطاب خاص و د بنی اسرائیل قوم ته، د یهودیانو قوم ته، په وخت چې کوم مدینه کې آباد و، چونکه هغه ډېر خلک مریدان و، نظر و نیاز به دوی ته به ډېرې آمدنیانې راتلې، په دین باندې پیسې ګټلې، او شانتې داسې وګڼه چې یو ریاست یې قایم کړی و. نو که چېرته دوی په لارې بس نیغې لارې باندې راغلي ویا، توحید باندې راغلي ویا، نو په دوی باندې به د کوم عام خلک و، د عام خلکو ته به په دین باندې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د توحید او رسالت منلو باندې به راتلو لپاره آسان و. نو ځکه الله پاک د نه مخکې آیت نمبر 40 کې خطاب خاص وکړی بنی اسرائیل ته، چې که دا خلک ټیک شول، دا علیمان یا دا پیران یا دا نوابان ملکان، نارملی هر معاشره کې خلک چې دا درې قسمه خلکو تابع، درې قسمه خلکو زیر اثري. بعض خلک د هغه تابع، د علیمانو تابع چې بس په خپل جاهل دي، خپل قرآن و سنت نه خبر، خو بس وایي زمونږ عالم صاحب، مونږ مولوي صاحب دا خبره کوي، نو بس دا به ټیکي که نه. نو هغه خپل دلیل نه غواړي چې دا خبره ته ماته کوې، دا ماته ته له خېټې نه کوي، یعنی تلبیس خو نه کوي، خبره حق او باطل خو سره ګډوډتیا نه، نیمه خبره ټیکه کوي نیمه غلطه کوي، یعنی ماته ته وښیه قرآن و سنت نه، دلیل نه ورنه غواړي، بس جاهل خلک یې زه وایي زمونږ مولوي صاحب داسې وایي نو ټیک ده. نو دوی بعض خلک د عالمانو زیر اثر هغه تابع.
بعض خلک د پیرانو صاحبانو تابع بس پیر صاحب څه وایي ته بس خبره مني پیر صاحب ته دا حق دي نو دوی دا حق دي پیر صاحب ته دا حق نه دي باطل دي نو دوی دا باطل دي بیا پیر صاحب نه دا ته پوښتنه نه کوي تپوس نه کوي چې دا کومه خبره ته مونږ ته کوي هغه تا کرایټیریا څه ده کوم بیس باندې هغه ټول ترازو څه شی ده چې په هغه بیس باندې ته چاته حق وایي چاته باطل وایي هغه دلیل څه ده دلیل تپوس نه ورنه کوي خو بس اکثر خلک یې مریدان جاهل ساتلي نو په دې وجې دو سره دا هغه نه دا صلاحیت نه پکې چې تپوس ورنه وکړي چې دا څیز په کوم بیس باندې قرآن او سنت کوم دلیل باندې دا خبره ته مونږ ته کوي خو بهرحال دوی د پیر صاحب تابع پیر صاحب څه ورته وایي نو بس امني درېیمه طبقه داسې چې اخ د نوابانو ملکانو خانانو تابع لکه نن سبا دور کې موږ سیاسي مشرانو ته وایو نو سیاسي مشرانو تابع بس موږ پارټي لیډر صاحب داسې وایي نو دا ټیک ده نو هغه نه بیا دا دلیل ته پوښتنه کوي چې دا په څه وجه باندې د قرآن او سنت مطابق کوم د آیات کوم حدیث مطابق دا خبره ټیک ده خو بس وایي موږ مشر دا خبره کوي سیاسي لیډر مو دا یا ملک مو دا یا خان مو دا خبره نو دغه شان چې دا الته مدینه منوره کې دا يهوديان چې دا د علماء او پیرانو پکې نو دوی د خلک داسې خپل مریدانو په شکل کې تابع کړه او یو ریاست قائم کړه او دین به خرڅوله دین به استعمالوله د دنیا لپاره په دین باندې به دنیا ګټله او ډېر خباستونه پکې او غلط خامیان یا مرزونه پکې او نو د قرآن سوره بقره کې هغه ذکر شوی دي نو چې دا تعالی پاک دوی ته خطاب خاص کوي چې دا خلک ټیکس نو دوی په وجه باندې با کدو توحید ومنلای رسول پاک صلی الله علیه وسلم ومنلای غنب رسالت ومنلای قرآن ومنلای قرآن او صاحب قرآن باندې ایمان راوړه نو دا نور عوام ته باندې کوم دو مریدان دي کوم زیر اثر خلک دي ایغه ته په توحید باندې قرآن او سنت باندې راتلل چې دا آسان شي نو دې لپاره آیت نمبر 40 کې یو ته خطاب خاص شو یا بني اسرائیل اې د اولاد دی یعقوب علیه السلام او چونکی قرآن خو هغه کتاب دا تر قیامت پورې زنده کتاب دا تر قیامت پورې به انسان رهنمایي کوي نو دین نن سبا دور کې دی یا بني اسرائیل مراد نن سبا زمانه کوم خلک یې پیران علما یا علماء سو یا روبانی سو یا دا سیاسي مشران چې دا کوم خلک بعض داسې خلک چې هغه د قرآن او سنت خلاف چې دا ګمراه کوي نو هغه درې واړه دي نه مراد کېدلی شي وغیره نو هغه دوه ته خطاب الله کوي آیت نمبر 40 کې دا ځل بیا آیت نمبر 47 کې دویم ځل ترغیبا الله پاک فرمایي تا ای بنی اسرائیلو یاد کې زما نعمت هغه چې ما تاسو باندې کړی دی هغه دا چې ما غوره کړي یو تاسو په خپل زمانه ټولو خلکو باندې هغه د غوروالي یا فضیلت سبب د الله د نبی یعنی وخت کوم نبی دی حضرت موسی علیه السلام تابعداري وا توحید منل وو تورات منل وو نو نن تاسو د دې نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی او قرآن او صاحب قرآن تابعداري وکړو تاسو نو تاسو باندې کامیاب شو او کومګ وګورو چې سبب د غوروالي یا فضیلت چې الله ورکړه او هغه ډیر نعمتونه الله ذکر کړی دي د آیه کې صورت کې ذکر کړی دي دوه باندې چې الله پاک دوته هغه ورکړای نجات ورکړای د فرعون غرق کړای په بوره کلزم کې فرعون په وګو کې الله غرق کړای او دوته بار لارې ورکړي او وګو کې 12 لارې ورکړي او باندې دوه خوشحالي سره په سر سہولت سره الله پاک په دوه باندې پوره باسل غ باندې پارسل بیا دغه شان منو سلوا نعمتونه الله په وکړل او دغه تورات ورکړه نو دغه ډېر نعمتونه ورکړل نو په هغه زمانه چونکه دو بني اسرائیل په توحید عقیده باندې او نور قومونه چې دا اپ شرک او کفر کې مبتلا او په دې وجه الله پاک په دو باندې دا لوی نعمتونه وکړل او بل طرف ته کومه وایي چې د غوروالي یا فضیلت نه دا مراد نه ده چې حکومت ډیر وو په لوی علاقې حکومت وو یا فوجي لښکرې وسره ډېر وي یا دولت سره ډیر وو نه بلکې دا خصوصونه چې د دنیایي سيزونه دا خو فرعون سره وو نو د ظاهري اسباب باوجود هغه فرعون غرق شو یعنی دولت حکومت فوجي لښکرې خو فرعون سره وي خو د ظاهري اسباب او دنیایي اسباب هغه فرعون بچ نه کړای بلکې الله د عذاب نه بچ نه کړای بلکې غرق کړه او د بني اسرائیل الله بچ کړو نو دې بچ کېدو سبب چې اده
دوسره فوجي لښکرې نه وې ډېرې بلکې څه د وخت د نبي د توحید منل او د حضرت موسی علیه السلام د وخت نبي تابعداري کولو په دې وجه الله بچ کړل. نو نن هم په دې زمانې کې کده نه مراد دا یا بني اسرائیل نه مراد علماء سو یا پیران سو روبان سو یا کوم ملکانان سو دې ته الله پاک دې دا استنباط کې دلی شي یو دا خطاب دا چې تاسو اتباع وکړو تاسو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د قران اتباع وکړو په منلو او په عمل کې نو تاسو به هم کامیاب شو. یعنی نن هم د کامیابی وجه الله پاک خود له قران او سنت اتباع دا چې ته قران او سنت اتباع وکړو نو الله پاک به دې کامیاب کی په دې دنیا کې او په آخرت کې چې آخرت کامیابی چې ده جنت الفردوس ته او الله رضا ده. نو الله پاک دې مونږ ته دنیا او آخرت دواړو کامیابی نصیب کی. الله مو د آخرت خدمت په دې ایمان کی وما علینا الا البلاغ.